الله دې نکړي که شهید شولې په ننګ د وطن فتار د زلفو به کفن درته ګنډم لاليه. نن ورځ صرف د خوشحالۍ نه ده، نن ورځ د یو یاد ورځ ده، دا د سجدې ورځ ده، دا د شکریې په طور د سترګو نه اوښکو بایولو ورځ ده. موږ خوشحاله یو لیکن خاموشه یو، ګټلې مو ده لیکن سر مو ښکته کړی دی د خپل رب په حضور کې چې کوم ذات موږ ته فتح راکړه. صرف د جازونو په ذریعه نه، صرف زموږ د ځوانانو په ذریعه نه، بلکې د دعاګانو په ذریعه، د میندو د اوښکو په ذریعه، د شهداو د وینو په ذریعه باندې من نصر الا من عند الله. هغه رب تاسو وکتل چې کوم رب موږ ته مدد راکو، موږ د خپل رب مدد ولیدو چې کم وو لیکن په زړونو کې یقین و. دشمن ډېر لوی و، د غیرو د طاقت، د اسرائیلو د امریکې طاقت ورسره و، لیکن منګه د سجدې په طاقت باندې، د الله د مدد په طاقت باندې الله موږ ته فتح راکړه. نن ورځ موږ له یو کېدل پکار دی. معلومه ده سوه که موږ یو الله ته په سجده باندې وو نو یو طاقت هم په دنیا کې موږ هغه ناکامه کولی نشي. د الله رب العزت د مدد په ذریعه باندې الله ته د اوښکو، الله ته د عاجزۍ په ذریعه به الله موږ ته فتح راکوي. نن ورځ به موږ الله ته په سجده یو. رسول الله مبارک به په خپله حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام چې د بدر په موقع باندې کله نبی علیه صلات وسلام ته فتح میلاو شوه، نبی علیه صلات وسلام خپل رب ته په سجده شو. او نن ورځ به موږ به د هغه ځوانانو شکریه ادا کوو، د هغه مجاهدینو، د هغه پوج به موږ شکریه ادا کوو چې د کم ځوانانو په ذریعه موږ سترګې غړولی شو. موږ پوره قوم، پوره دنیا ته یو پیغام چې ورکوو چې موږ ته الله مدد راکو د هغه ځوانانو په ذریعه باندې. او د دغه ځوانانو به شکریه ادا کوو. حدیث کې راځي چې څوک د خلکو شکریه ادا نه کړي د رب شکریه ادا نه کړه. لږ ټیم سترګې بندې کړو، سوچ وکړو چې هغه ځوان چې د مور لاس یې ښکل کو او د جنګ دپاره روان شو، آیا هغه واپس رالی؟ هغه بیبي چې د خپل خاوند د وردۍ سره آخري ځل باندې سینه میلاو کړه، هغه ځوان واپس رالی؟ هغه ماشوم چې د خپل پلار ګوته یې پرېښود او پلار روان شو، واپس رالی؟ بیا خو د ګولو آوازو، بیا خو د وینو آوازو او د شهادت، د کلمه شهادت آوازونه و. نو نن ورځ صرف د جشن نه ده، د ډانس او د ګانو بجانو نه ده، بلکې نن ورځ د سجدې ده. نو راځئ الله ته سجده وکړو. نن ورځ د شکریې ورځ ده، الله ته په سجده باندې شو، د رب شکریه ادا کړو چې کله هم یو طاقت د غیرو په ذریعه، د دنیایي اسباب او د مال په ذریعه باندې راځي، نو موږ به خپل رب ته په جړاګانو باندې او الله ته په دعاګانو باندې الله نه غواړو او الله به زموږ د خپل وطن هغه حفاظت کوي.